فليقل يا عباد الله أغيثوني ثلاثا الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله يا خير البرية نوالك أبتغي يوم القضاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف چتا وسروای. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومرشدنا ومولانا وأعلانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترمو طلباء کرام و علماء عزوام، لله الحمد. تردی یولسم یا دولسم در رمضان شریف پوری مسلسلوار د شعبان د میاشتې نه زمون د تحقیق المسائل کورس په توفیق د خداوند متعال سره شروع دی. په سلسله کې پرون علم غیب مسله کې 15م درس مونږ ختم کو. اگر چې کوم په مسله باندې موږ پوره تحقیق وغواړو نو 1500 درسونو ته به زموږ درسونه ورسیږي. خو ان شاء الله په دغه 15 درسونو کې باقی لپاره کفایتي. نن چې زه په صدد د بیان د شروع په کوم مسله کې يم، هغه مسله د استمداد مسله ده. دا مسله داسې مسله ده چې خلق لګیا دي مونږ ته ورکې د شرک او د کفر نسبتونه کوي. خو مونږ الحمدلله په دې مسله کې چې زمونږ کوم نظریه ده په هغې باندې مونږ د خپل خصم د معترضینو د منکرینو د اکابرو د کتبو شهادتونه هغه د ځان سره لرو. او تاسو ته به زه هغې الزامن انشاءالله پیش کما. دغه حضرات چې مونږ ته په دې مسله کې د کفر او د شرک نسب او نسبتونه کوي، تاسو به د هغې نه اورېدلي اول چې راپاڅي نو ګورئ مطلق استغاثه د غیر الله هغې ته شرک وي چې بس که چا غیر الله نه استغاثه وکړه دی مشرک دی. خو چې بیا ورسره دلایل وایي نو بیا درته وایي چې نه دا ته چې کوم استغاثه د چا نه ثابتې نو دا خو ژوندی او د ژوندي نه خو خیر دی او خو قریب و دا خو د اسبابو لاندې استغاثه شوې ده ما تحت الاسباب کوئی مونږ هم جایز ګڼو. نو بیا ورکې د قیودات د خیټې مختار کتاب نه شروع کی. حالانکه یو قسم هم نه مني ښه د سره د مخلوق د فعل د کسب د ارادي د اختیار د امداد قیل نه دي. لکه څنګه چې ما درته مخکې ما سبق مباحثو کې په مسله د خلق او د کسب کې د دې د بعضې کتبو څخه عبارات هم پیش کړي، لکه ماهنامه دعوت تبلیغ اپریل 2015 صفحه نمبر 200 صفحه نمبر 22 کی وہی جمادی الثانی 1436 ہجری، جیسے تم نے مری ہوئی مخلوق سے نہ ہونے کو طے کیا ہوا ہے. وسنگ جستا سے دا عقیدہ جوڑا شوی دا چی مڑی نہ دا نکیدو یقین، اسی طرح ایسے ہی اللہ کے ہاں زندہ مخلوق سے کچھ نہ ہوتا.
دغه رنګ د ژوندۍ مندینم د نه کېدو یقین دیم څه نشي کولی دا خو دې څه وایي چې ژوندي نه مدد غوښتل خیر دی کتابونو کې لیکلي یوم نه مني نه د ژوندي مني او نه د وفات شده مني تم کہو بہت یو مثال بیا ورکړې بهرحال دغه حواله چې ما درکړه بیا ته وګورئ خبره باندې پوه شوي فتاوی عزیزی کې ذکر دی چې استمداد د اولیاءونه غوښتل دا ثابت دی کله چې د استقلال عقیده ورته ني او که څوک د استمداد د اولیاءونه بعد الوفات انکار کوي نو دا خلق اصلا د سماع موتا منکر دي نو مال تعجب بیا په حال د بعض هغه دیوبندیانو باندې راځي چې سماع موتا منی سماع موتا ثابتي او استغاثه او استمداد او استعانت بغیر الله هغه ته بیا سوې شرک وته وای فتاوی عزیزی لیکلی چې استمداد د ولیونه هغه څوک انکار کوي چې سماع موتا نه مني نو پته ولګي چې څوک د استغاثه او د استمداد په مسله کې منفي سوچ لري نفي نه جوړيږي نفي کوي نو دا حقیقت کې د سماع موتا منکرین دي دا سیز لګرو کا برابر کې چاواز صفاش بل مال تعجب پدې راځي چې همدغه حضرات تاسو وګورئ د دې اکابر او مشران چې دې په ډیر نازي هغه په خپل کتابونو کې شعور ثابت کړي اموات ته ادراک ورته ثابت کړي علم ورته ثابت کړي حیات ورته ثابت کړي چې دا دومره خبرې دي ورته ثابت کې نه بیا د امداد ثابتول کې شرک کم زین راغی زتا ما ته ژوندې ثابت کړي چې ژوندې دي سماع موتا دې ما ته ثابت کړي چې اوري ادراک دې ما ته ثابت کو چې ادراک لري حواس کار کوي سمع کار کوي بصر کار کوي علم وتشتا د سوال جواب ور کوي د سلام جواب ور کوي چې خبر کې دراته سکه نه ولې وینو سفید شو زه په دغه علم او په دغه حیات سو کوم چې خبر کوم د سی بزان ته ژوندې دی وناس امداد او استمداد ته نسکه هغه ته شرک وي تسکین الصدور 50 صفحه وګورئ هغه کې لیکلي دي چې د حیات النبی صلی الله علیه وسلم منکر بدعتی او خارج عن اهل السنت دی 40 صفحه کې لیکلي دي چې انکار د شعور اموات او د ادراک اموات نه اگر کفر نه باشد در الحاد بودن او شوبنیس انکار د شعور د امواتونه او د ادراک د امواتونه که کفر نی په الحاد کې خو شکم نشته الحاد خدای دی خبره باندې پوښ انور شاه کشمیری سے فیض الباری کې لیکلي دي چې احادیث د سماع موتا بلغت مبلغت تواتر ای حد التواتر حد تواتر د قدر مشترک ته رسیدلی سمې درته وې احادیث د سماع موتا بلغت مبلغت تواتر یعنی حد تواتر ته رسیدلی دي پوښ رحمت کائنات کی ذکر دی 331 صفحہ عقید استشفاء سے انحراف نفاق کی علامت ہے رحمت کائنات 331 صفحہ عقید استشفاء سے دا چې قبر تورزی د یو بزرګو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اداغه مبارک نے طلب د شفاعت کے استشفاء باب استفعال لے سینو تابه کې طلب د پاره راځي صرف بتا سویلی استشفاء طلب الشفاعت چې طلب د شفاعت جایز دی د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم نه بعد الوفات دغینه هم نو دغه عقیده د دین انحراف نفاق کی علامت ہے نه د نفاق علامت ده د دې دومره کزه په دی باندې ورزم او د دې دا پدې مناسبت سره چې څومره عبارات دي هغه ځان د 15 غنټې ټیم غوړي دومره عبارتونه ما د دې را جمع کړي دي کيو بصیر تلاش کم پلس ورځو کې هغه نه نشم وتلې یو بصیر چرواله او چې بیا تسکین الصدور او د نور کتابونه د دې ماضی قریب او د موجوده زمانه د دیوبندي علماء را واخلم
او بیا فتاوی ورپسې راواله الزامونه ورته پیش کم د هغې نه ځان ته یو دفتر عظیم تیاریږي. خو موږ سره وخت ډېر کم دی، میاشت هم د روژې ده. په دغه مسله باندې په دغه اساس باندې راځم د خپل زیر بحث مسلې ته. دا مسله د استمداد زه منقسم ګرځوم مباحثو خمسو ته. مباحثو خمسو ته پنځو مباحثو کې دا مسله په توفیق د خداوند متعال رانغاړم را خلاصه کومې. اول مبحث فی معنى الاستمداد و اقسامه. معنی د استمداد او اقسام د استمداد داسې دي. ورسره په ضمني طور باندې الفاظ متقاربه و مترادفه، متقارب المعنى الفاظ کلمې د استمداد تاغه به هم ذکر شي، لکه استعانت، استغاثه، استفاده، استشفاء او استصراخ. همدغه رنګ استفاده یو استفاده د طلب د فعل، یو استفاده د طلب د فعل. دا ټول به ورسره ضمني طور باندې مونږ ذکر کوو ان شاء الله، او دې کې پوره تحقیق وکړو چې دا د کم باب نه دي او څه معنی جوړیږي. دا اول مبحث. المبحث الثاني في اثبات الاستمداد بغير الله تبارك وتعالى بآيات القرآن مع التقسيم في آيات القرآنية. المبحث الثاني في إثبات الاستمداد بغير الله تعالى بآيات القرآن مع تقسيم الآيات القرآنية. دویم مبحث کی مون دا خبره ثابتو چې استمداد بغیر الله د قرآن کریم په آیاتونو ثابت دي، او د قرآن کریم آیاتونو کې تقسیم دي. آیاتونه داسې دي چې هغې کې نسبت د امداد خدای تعالی ته شوی. یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه. خو آیاتونه داسې دي چې هغې کې نسبت د امداد بیا غیر الله ته شوی. نو دې دواړو کې بیا فروق او د دواړو کې بیا تحقیق اب ان شاء الله په دویم مبحث کې موږ په تفصیل سره ذکر کوو چې نسبت د امداد باری تعالی ته وشي دا حقیقتي که مجازي، دا په اعتبار د خلقو که په اعتبار د کسبي، دا غي وضاحت بوش. دا حقیقتي ښه مجاز ني، او دا په اعتبار د خلقي د کسب ني. دغه خدای تعالی خالق دی، الہ العالمین جل جلاله مدد کوي، حقیقتا نه کوي، په اعتبار د خلق کوي. او مخلوق ته چې کله نسبت د امداد وشي حقیقتي که مجازي تم حقیقت. دا کوم کسان چې دغه ته په یا کنه عبدو یا کنه استعين کې لکه احمد یارخان نعیمی صاحب یا بعض نور تفاسیر دا مترجم هغه چې دا خبره کوي چې حقیقت کې مدد خوده کې مجاز کې بنده کوي، دا خطا شوی دی. کدا خبره لوی نه لوی مولا کې دا خطا ده. امداد په حقیقت کې بنده کوي او کسبن موږ بدا پیش چا چې د علم کلام کتابونه په صحیح طریقې سره پړو کړي، مطالعه کړي، لستلی، ځان ور باندې پوي کړي، هغه ته پته لګي چې ګوره وجميع افعال العباد من الحركه والسكون کسبهم على الحقيقه. په حقیقت کې هم د دوی کسب دی. والله خلقها، خدای تعالی ته نسبت سره په اعتبار د خلق کی، نسبت به باری تعالی ته خلقن کې او نسبت به د افعال او د عباد او بندگانو ته حقیقتا کې او کسبن به ورته کې. ما حواله د مکتوبات شریف درکړې و ونفي الفعل عن الفاعل حقیقتا واثباته له مجازا كفر محض كما هو مذهب الجبريه وانكار عن الضروره.
اوله مې درکړی وکنه درکړی د حقیقت او د مجاز دغه فرق کول دا باطل دی دا فرق نشته فرق چې کې فرق بکې د خلق او د کسب فرق بکې د استقلال د عدم استقلال مخلوق په امداد کې مستقل نی توفیق او عون او مرست او کومک د باری تعالی ته احتیاج لري او باری تعالی په امداد کې مستقل لري او دغه فرق دا موږ د دیوبند کتابونو نه هم ثابت کو بوادر النوادر راکا دا اشرف علی تنوی سے بوادر النوادر اپاس مولا سے براوالا شابه زر اپاس دا غراوالا شابه دا زما پلاس کې د تنوی سے بوادر النوادر دی تیر ورځ یو بریلی او دو ملګری راغلیو نو تپوسونه کول کنه چې ستامو باندې څه تحفظات دی څه خبرې دي نو بیا خبرې شروع وینو پاغه کې یو تپوس ایمان دام او کو چې تاسو وی چې زنه دیوبندی هم نه بریلوی هم نو تاسو دا د دیوبند کتابونو حواله چا ډیر زیات ورکوي دینه خو پته لګی چې تاسو دیوبندیان دي نو ورته چې د دیوبند کتابونو حواله جات زور کوم خدا د پاره د اثبات د مسلې حقي زور کوم الزامن هغه دیوبندیانو ته د عبارتونو ز پیش کوم چې هغه خپل انتحال او انتصاب دیوبند ته کوي او بیا یو مسله حقي چې ثابت دی د قران او سنت او د اجماع او زمونږ د فقهاو د صوفیو د اکابرونو او دی ورته شرک وای او هغه مسله مذکوره وي د دې په کتابونو کې اعزاء الزامن غزاغه ورته پیش کوم دا غزه د وابي کتاب کې چې سم مسله معلومه کوم غمز الزامن پیش کوم خذ ما صفا ودع ما قدر د دې خپل تفردات او غلطیانی او هغه فتواګانی چې د قران او د حدیث یا زمونږ د مفسرین او د محدثینو د کابیرو په خلافي هغه دیوال ته علما هغه د بریلی مولا سے فتوی او هغه د دیوبندی مولا سے فتوی چې زما د علم کلام د تصریحاتو د کتابونو د امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه د نظریه خلاف عقیده کا په کتاب د دیوبندی کی وو کا په کتاب د بریلی کی وو دیوال ته علما دغه قائل هرگز نه پوښي په خبره او داسې عقیده او داسې عبارت او داسې مسله چې هغه د ماتوریدیت او د حنفیت موافقي دغه قدردانم زاغر اخر الله اخر مغه پیش کوم نو دا مارس کولو چې ګوره استمداد مسله کې 83 صفحه دان سره د بوادر النوادر لیکي 83 صفحه د دې چې کوم دغه فرق کوي د ما فوق الاسباب او د ما تحت الاسباب دا بیهوده دی ښه د دې څه اعتبار نشته نو ور باندې څه ثبوت شته دی یو بلګي تا ته وایي چې دا د قران نه فهميږي او دا د کسب او د خلق د تعریف کې د فرق نه فهميږي او دینه فهميږي او غینه ثابت شو ته چا مجتهد کې چې دا د قران د آیتونو نه ثابت دی او ساز کدا د قران د آیتونو نه ثابت دي یو مفسر پیش کړي هغه دې ثابت کړي چاته استدلال کړي دا داسې تقسیم دی لکه څنګه چې مجوسیانو تقسیم کول سو امور خدای تعالی یزدان پسې تړل او سو امور حرمن پسې تړل دیم چې دال تراشی ایاک نعبد و ایاک نستعین تنسوی اما فوق الاسباب مدد مون صرف خدای تعالی غواړو او مخلوق نه چې غواړو ما تحت الاسباب غوښتې شو هغه شرک نه دی غینه ما تحت الاسباب غواړو الکه پټول کارونو کې به خلقن حقیقت مدد د چانه غواړي فی جمیع الامور مفسرین قید لګی او ته باز مخلوق پسې تړه او باز خدای پسې تړه د مجوسیانو غونې تقسیم دی کړي لګي زین شریف هم بیکار کوي کنه کوي بیا کاش کې څه دلیل مور باندې پیدا کې کنه زغه چې ورته پاقیده کې اخبار احاد پیش کوم هغه حدیث چې ملقب دی په لقب د اخبار احاد نو ماته خو بیا قاعده پیش کړي چې فلانی سیب لیکلی او ډنګلی سیب لیکلی چې اخبار احاد در باب اعتقاد ناقابل اعتماد زما خو حدیث هم بیا ستا پنځ ناقابل اعتماد دي او چې خپل د خېټه مختار د کتاب نه د مختار او بدعي تقسیم د فوقو تحتو دي شروع کړي چې مړه د انګريز په کتاب کې وراته هم دغه حواله پیش نه کړي د انګريز په کتاب کې د مسلمانانو کتابونه خو یا پریده
او هغه د عقیدی په مسله کې را منډلې او ما باندې داغه الزام کوو را باندې معنا دا تقسیم د کم زیرا غلې دا کړي چا دی اخر پوښ په خبره نو دا بوادر النوادر دی خبره د فوقو تحتو نه ده خبره د استقلال او د عدم استقلال ده بوادر النوادر صفحه نمبر 82 و 83 چون و غریبه در احکام اقسام استعانت بالمخلوق سوال ته نشوي بیا جواب ورکي الجواب جو استعانت و استمداد بالمخلوق با اعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منه ہو شرک ہے کم استعانت او استمداد په مخلوق سره چې په اعتقاد د علم داغي چې هغه ما باندې علم لري او قدرت مستقل لري دا د مستقل دا کې دا بدواړو سره لګي چې علم مستقل لري ذاتی تور باندې مانه خبردار دی قدرت مستقل لري په ذاتی تور باندې وای دې قادر دې پدې چې ما سره مدد وکي د مستمد منه د شرک ہے اور جو اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو معصیت ہے کدی استقلال عقیدہ نم ساتي پوښوي علم مستقل قدرت مستقل عقیدہ نم ساتي خبر باندې پیږي او چې هغه ته کم علم غیر مستقل کم قدرت غیر مستقل ثابته د کم دلیل صحیح نه ثابت نوي بیا معصیت دی اور جو با اعتقاد و علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائز ہے خواہ و مستمد منہ حی ہو یا میت خبر د استقلال د عدم استقلال د انبیاء او د اولیاء قدرت او علم ثابت په نصوص دی کنه دی په دلیل صحیح دی کنه دی او موږ حالت د استقلال عقیده ساتو نه ساتو نو مدار د شرک او د عدم شرک په مسله د استمداد کې بغیر الله فوقو تحتو نه دی استقلال او عدم استقلال له هم په دې شهادتونه د علماء د دیوبند کتابونو پیش کو یو نه صدها شهادتونه به مونږ پیش کو چې په دې مسلو کې الحمدلله د سرجن دا زما دعوا ده مې دومره کتابونه کتلي دا مسلې دومره شربلي چې الحمدلله زه په دې باندې وغواړم زه په دې باندې یو کال مسلسل درس کولې شم دومره کتابونو عبارتونه ما راغون کړي زین شریف هم بیکار کوي کنه دا خو غدویم مبحث کې صرف اشاره کدرې مې دل درک المبحث الثالث مبحث دریم في اثبات الاستمداد بالاحاديث النبويه على مصدرها الف الفتحيه اثبات د استمداد بغیر الله کې په حدیثو د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مونږ به ان شاء الله دریم مبحث کې د سید الکائنات په حدیث باندې استمداد بغیر الله د ثابت کو سلورم مبحث المبحث الرابع في اثبات الاستمداد بافعال الصحابه ومن بعدهم رضوان الله عليهم اجمعين سلورم مبحث في اثبات الاستمداد په اثبات د استمداد بغیر الله کې دي بیا افعال صحابه موږ به صحابه کرام افعال پیش چاغي بعد الوفات مبارک علیہ الصلوۃ والسلام ته په منادا مستغاث سره आवाजونه کړي یا محمد आवाजونه کړي موږ به د صحابه کرامو نه بعد تابعین تبع تابعین د سرلسنیم سو کاله د دې امت عالم بزرگان مسلم اشخاص پیش کو چاغي د سخت پټیم کې استغاثه بغیر الله کړي نو کدا شرک وې نو دغه سرلسنیم سو کاله د دې امت د مشران او کابر او بزرگان هغه شرک نه کولو دا کار شرک نه دی څوک چې ورته شرک وای د خپل ایمان غم نیوي المبحث الخامس پنځم مبحث فی اشکالات المنکرین وجواباتهم پنځم مبحث ته په اشکالات د منکرینو او بیا غي ته زمونږ د جانب نه اجوبه مونږ چې کوم جوابونه ورته کوو خودم را ګوره قبل د دینه جزاول مبحث کی شروع کوم مسلې تورکوزیګم نو قبل د دینه دا خبره ځان سره ذهن کې کینوي
چې مونږ دا نه وایو چې خدای تعالی پرېږدو د الله نازولو ته وازونه کوه چې راورسېږو مدد مې وکړه، مونږ دا نه دی ویلي. مونږ وایو باید پکار دا دی چې انسان په هر سخته کې د رب کریم نه مدد طلب کی، دعا وغواړي، الله ته تضرع کی، عاجزیو کی، التجاو کی، زاریو کی، منتو کی، الله نه په هر مشکل کې دعا وغواړي. ځکه انبیاء د سخت پټیم کې الله نه مدد غوښته. قرآن کریم کې په دعا باندې امر شوی، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں قبول کرنے والا ہوں. بار بار په دعا باندې قرآن کریم کې امر راغلی. دعا عبادت دی، د رب کریم نه به دعا غواړي، همیشه به غواړي. په دغه کې اختلاف نشته. مونږ د خپل سنیانو ته وایو د رب کریم نه مدد غواړي، الله نه دعا غواړي. خبره په دې دویمه جمله کې دا چې یاره که یو چا د سخت پټیم کې توسلن په یو نبی ولی باندې مدد وغوښته او هغه ته آواز وکړو، نو دغه حضرات دې ته شرک وایي. نو مونږ وایو چې نه، دا شرک نه دی، شرک ورته مه وایه. خبره په دې کې ده چې مونږ صرف د یو صحیح نظریې دفاع کو لګیا یو چې دې ته شرک مه وایه. ځکه چا چې استغاثه و استعانتو وسیله پیژندلی نو هغه بیا چرته دې ته شرک وایي. ګوره مال پدیم تعجب راځي، خدا بعض دیوبندیان توسل په ذوات فاضله منی او استعانت او استغاثه بغیر الله او غیر الله تداواس چې پیر بابا را ورسېګه مدد مې وکا، دې ته شرک وایي. دا کوم عقل دی؟ ځکه مونږ مقالات کوثری پیش کو 395 صفحه، پوش مقالات کوثری 395 صفحه. یعنی په دې مسله موږ سره ډېر کتابونه دي، خدایو حواله مې فی الحال در کنور ان شاء الله را روان مباحثو کې بیا تفصیلی خبرې پکوخه. اغه لیکلی ولا باسا محق التوکل کیخه، ولا باس بان نزيد هنا كلمه في الاستغاثه والاستعانه والكل من واد واحدنا. او توسل په ذوات فاضله او استغاثه او استعانت دا یو شی دی، من واد واحد دا یو شی دی. نو چې دی وی چې را توسل په ذوات فاضله مونږ منو، د وسیلې جایز قایل یو، د جواز قایل یو، وسیله شتا. او بیا استعانت او استغاثه بغیر الله شرک ګڼي، نو دا کوم قلی ګڼي؟ دا په دغه شی پوښی ویني دي. موږ په دې کې حواله ورکو د الرسائل الخمس د ابي سندي چې دیوبندیانو په سند کې مدارج مشهور عالم دی، علامه ابي سندي رحمه الله. پوښ موږ په دې حواله ورکو د علامه سمهودي عام وی دا یو شی دی. موږ په دې حواله ورکو د یوسف ابن اسماعیل نبحانی رحمه الله عام وی یو شی دی. موږ په دې حواله ورکو د علامه سبکی رحمه الله عام وی دا یو شی دی. موږ په دې حواله ورکو د علامه کوثری رحمه الله عام وی دا یو شی دی. نو چې وسیله جایز ګڼي دیوبندیان وسیله منی کنه منی، او دی خو आवाज استغاثتن غیر الله ته شرک ګڼي. نو په ایمان وایا د کلام کې تعرض دی کنه دی، دغه ذکر نه کوي. غږ دې ذکر کول یا باندې ول چې دا شرک دی. نو دا مسله مونږ تقسیم کا سو مباحث ہوتا، 5 مباحث ہوتا. بیر ته خلاصې په تور وایم. اول مبحث فی معنی الاستمداد و اقسامی. استمداد سمانه ده، اقسامی سدی ور سره به ذکر شي متقارب المعنی چند نور الفاظ لکه استغاثه، استشفاء، استعانت، استفاده، استصراخ، استفاضه په دوات سره. دا ټول به ذکر شي ان شاء الله. پوش دویم مبحث مونږ لګولې په اثبات د استمداد بغیر الله کې آیاتونو د قران کریم سره د تقسیم د آیاتونو قرآنی. دریم مبحث مونږ لګولو په اثبات د استمداد بغیر الله په حدیثو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې. سلورم مبحث مونږ لګو په اثبات د استمداد بغیر الله په افعال د صحابه د من بعدهم کې رضوان الله علیهم اجمعین. پنځم مبحث مونږ لګولې په اشکالاتو د منکرینو کې.
سره د اجوبه د هغې نه مونږ بیا د هغې اجوبه پیش کوو انشاءالله. راشي اول مبحث ته. نو په دې کې د الفاظ متقارب المعنی مونږ ذکر کوو او معنی د استمداد او اقسام د استمداد هغه هم ذکر کوو انشاءالله الرحمن. نو یاد ساتئ په دې مقام کې استمداد، استعانت، استغاثه، استفاده، استشفاع، استفاضه دوات سره مخکې دال سره استصراخ، دا ټول الفاظ متقارب المعنی الفاظ مترادفه دي. الفاظ سدي متقارب المعنی دي. د ټول معنی سره قریب ده. اول راشي استغاثه ستویلیش او د استغاثه ماده ول پیجنیخه. ماده اصلیه د کلمې د استغاثه 3 حروف دي، غین، واو او ثا، چې مجموعه راځي غوث د ماده ده. د استغاثه ماده اصلیه 100 حروف دي، 3 حروف دي، غین، واو او ثا، مجموعه سره راځي غوث راځي. د غوث معنی د مدد. نو استغاثه ویل شي طلب الغوث، یعنی طلب د مدد. لکه مفردات کې راځي اولی کې مفردات د امام راغب صفحه نمبر 219. مفردات د امام راغب 219 صفحه. او الغوث، غوث یقال فی النصره، غوث چې کوم دی دا مدد کې د دې اطلاق راځي. والغیث فی المطر، یو غیث دی پیا سره هغه بیا باران کې راځي. اللهم اغثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار. واستغثته سمانا طلبت الغوث والغیث. پوش او د استغاثه الفاظ قران کریم کې دا متعدد ځایونو کې ذکر شوی دی. فاستغاثه الذي من شيعته راضی کنه راضی. نو دا الفاظ قران کریم کې بار بار ذکر شوی دی. استغاثه ویل شي فریاد خواستن وداد خواهی. استغاثه عبارت دی د فریاد خواستن. غیاث اللغات 28 صفحه سره ولیکي. فریاد کول، مدد غختل، داد خواهی او فریاد کول د استغاثه طلب الغوث. تفسیر خازن هم د لیکلي 3 جلد 427 صفحه. تفسیر خازن 3 جلد 427 صفحه. مکتبه فاروقیه ده. د سورۃ قصص په 15 آیات د شلمې پاری باندې را لګیدلې. هغه واقعا کې چې موسی علی السلام د کیلولې پټیم کې د کچا غرمې پټیم کې د مصر خار ته وردندش. دالته دو سړی په دې خار کې بیو موندل. یو قبطی او دویم بنی اسرائیلی. قبطی ظالم و دی بنی اسرائیلی باندې ظلم کو. موسی علیہ السلام را روانو نو بنی اسرائیلی چې موسی علیہ السلام وکړو نو در مدد شاواز ورته وک. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسی علیہ السلام تیرا مدد شاواز وک. پدیز خازن لیکلی فاستغاثه الذي الاستغاثه طلب الغوث. استغاثه ستوي طلب الغوث توي. 3 جلد 427 صفحه مکتبه فاروقیه. تفسیر روح المانی لیکلی بیروت والا شلم جلد 250 صفحه. تفسیر روح المانی شلم جلد 250 صفحه. فاستغاثه الذي فطلب غوثه ونصره اياه. داغه د مدد طلب وکړو د خپل ځان د پاره چې ما سره مدد وکا. استغاثه طلب الغوث، طلب النصرت.
همدا شان تفسیر مظهری دا لیکلی اوم جلیو سلیو 50 صفحه تفسیر مظهری اوم جلیو سلیو 50 صفحه مکتبه رشیدیه ده والاستغاثه طلب الغوث استغاثه طلب الغوث توي فاستغاثه الذي استغاث الاسرائيلي على الفرعوني در مدد شاواز کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته اسرائیلی یعنی هغه کس چې هغه د موسی علیہ السلام د قوم نو په خلاف د هغه چا چې هغه د قوم د فرعون نو دا غرنګ ځان سرول کې تفسیر ساوی دریم جلد حاشیه الساوی علی تفسیر الجلالین دریم جلد 215 صفحه دلته راشمول تفسیر ساوی دریم جلد 215 صفحه فاستغاثه الذي طلب غوثه ونصره ابي لیکلی والاستصراخ الترازی کا سورہ قصص کے فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه اچانک کی صدا وجه هغه سړی موسی علیہ السلام اچانک مخامخ شو د هغه شخص سره چې طلب د مدد ته پرون کړو یستصرخه نن ورته بیا چغه والی استصراخ الاستغاث دام استغاثه ته وي سوي لیکلي دي وسميت بذلك استغاثه ته استصراخ ولي وي نو استغاثه مسمى کړی شوی دا په استصراخ باندې لأن المستغيث يسوت ويصرخ في طلب الغوث ځکه مستغیث طلب مدد طلب کون کې आवाज کوي او چغي وي په طلب د مدد کې راورسېګا مدد میو کا امداد میو کا یا محمد مصطفی فریاد ہے اے حبیبی کبریا فریاد ہے سخت مشکل میں پنسا ہوا آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے کلیات امدادیہ نال امداد غریب د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه شعار دی نو مستغیث استصراخ یسوت و یسرغو چغي وی په طلب د غوث کې لکه نشر طب کې راځي یا شفیع العباد خذ بيدی انت فی الاسترار معتمدی او دا غرنګ خپل ذکر براشي هغه شعر چې څومره امامانو یا څومره مفسرینو یا څومره اکابرو دا اوازونه کړي او دا مدد طلب کړي او خپل ذکر راشي او د دې خلکو بهانه هم درته پیش کوم چې دی وي چې داغو ذوقی او شوقی اشعار دي او دین دغه نظریه د استمداد بغیر الله دا نه ثابتېږي نو ما درته ویلو چې شرک خو ډېر سنگین جرم دی ګناه د شوق د وجه کچاو کاغه په جایز نه ګرځيږي نو شرک بسنګ د شوق د وجه نه جایز بلداد چاغي کې شوق او د شوقی اشعار ویل دستانه شوق د سشي ختم کړي دي تا خو د شوق نه کلم د یا رسول الله نارونه لګول دغه باره کې خدا وانه د چاغي د شوق نه دا وزونه کړی دي نو تا کې دا شوق ولې نشتا تا خو کلم د شوق نه د یا رسول الله مدد چغونه واله پتہ لګي چې داڑھی میں تینکا ہے کہ کچھ اور سوئی کچھ کالا کالا ہے دغه مطلب صحیح دی دل میں کچھ کالا کالا ہے چې دل کې کالا کالا راغه بس کیسه خراب شو ځکه زړه با سپین ساتي چې ډکه کله تورواله راغو بس کیسه بیا لاړه خراب ده دا غرنګ ځان سرول کې تفسیر روح البیان شپږم جلد 390 صفحه فاستغاثه الذي سأل يغيثه بالاعانه عليه سأل اسرائیلی را لګي موسی علیہ السلام نے سوال کړي ان یغیثه چې ما سره مدد وکا بالاعانه علی د دې قبطی په خلاف ما سره اعانت وکا ولذلك ادي بعلا دی وجنا فعلا سره دا متدی شوی هم دی فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعلا سره متدی شوی دی یقال ویلش استعنت اي طلبت الغوثا پوښ په خبره باندې اي النصرت دا غرنګي تفسیر فتح القدیر سلورم جل یوسل سلور شپیتم صفحه تفسیر فتح القدیر سلورم جل یوسل سلور شپیتم صفحه اغلی کلی الاستصراخ الاستغاثه استصراخ ستوي استغاثه توي پوښ
اذان سره پدیز کې هم لیکي معجم الفاظ القرآن الكريم دویم جلد 61 صفحه معجم الفاظ القرآن الكريم دویم جلد 61 صفحه اخو درته ما خو دلیو کنه معجم دالته چې دغه پروت دغه دی ویني دا معجم دی نو دویم جلد 61 صفحه ده او الصراخ الصوت الشديد پوښ په خبره باندې د صریخ مغیث تویل کیږي صرخ صراخا والصريخ والمغيث یا المستغيث आवाज کون کی فتح القدیر لیکلی سلورم جلد 164 صفحه الاستصراخ الاستغاثه وهو من الصراخ ده صراخ نه ماخوذ دی وذلك وذا ذکا ان المستغيث يسوت ويصرخ في طلب الغوث علیک تاسو پوښوي عربي اردو منجد چې کوم اغټ منجد دی دا د ما سره پروت دی خوا کې دا دی ویني پدې درته ما ویلي مو چې پدې باندې لس دی بندي علماء د دې مترجمین دي او اول پدې باندې مقدمه او تقریض چې کړي هغه مفتی شفیع صاحب د معرفت القرآن والا هغه پدې لس کسانو کې هغه شمار دی صفحه نمبر ځان سره لیکي 721 استغاث الرجل وبه مدد چاہنا مدد طلب کول الغوث والغواس والغواس المدد مدد تویلیش غوث ستوي مدد تا بیا هغه اولیاء چې خلکو سره مدد کوي هغه ته غوث خلک کوي لکه پیرانی پیر سے مبارک ته سوی غوث الاعظم غلط دی ښا الغوث العظم دا موصوف صفت جوړیږي غوث الاعظم چې شو دا مرکب اضافي شو دا مقررین حضرات سوچ نه کوي ښا وی پیرانی پیر غوث العظم دستگیر مرکب اضافي وای کنه وای نو دا د څه پکار دی پیرانی پیر الغوث العظم دستگیر الغوث العظم نو دا حمل د غوث په پیرانی پیر سے باندې دا سه دی لکه حمل د عدل په زید باندې دا حمل مبالغتنی زید عدل پیرانی پیر سے غوث نه دی مغیث دی باذن الله مدد کوون کې دی غوث معنی خو مدد دا اوس چې دته غوث وای نو دا حمل دلته مبالغتن دی لکه زید عدل کې چراوالی غوثیت خوري را کته دغه تصوف هغه مقام ته اشاره کې د غوثیت ډیر لاندې مرتبه ده د غوث په نسبت قطبیت قطب ارشاد قطب مدار قطب التکوین مقام د عبدیت دا غټ مراتب دي دغه ځکه د غوث ورته وینو د مددونه ډیر زیات کول نو حمل دلته څه دی مبالغتن دی هغه مقام د تصوف په اعتبار ورته غوث نه وي یا ډیر ښکته مقام دی نو استاد هغه باره کې دغه عقیده ده چې دا غوث دی بعضې کسان تصوف سره چې ممارست نه لري بس وی زما پیر صاحب غوث الزمان دی او فلانې دی او دغه دی وای که نه وای دا خورن پوه شوي نه دي چې قطبیت څومره لوی مقام دی چرته قطب مدار قطب الارشاد قطب التکوین او چرته غوث راځه ورپس استغاثه کې څلور خبرې د دې لحاظ ضروري دی ښه استغاثه کې به د څو خبرو لحاظ کوئ د څلورو نمبر 1 الغوث اخو مدد ته وایي که نه مونږ اوس د هغې وضاحت وکړو دویم مستغیث استغاثه کرنے والا هغه څوک چې هغه استغاثه کوي دریم مغیث اغاثه و اعانت او امداد کرنے والا او څلورم مستغاث چاته چې استغاثه کیږي او دا هم ځان سره یاد کوي ښه د استغاثې د دعا سره معمولی فرق دی ښه د استغاثې د دعا سره معمولی فرق دی او هغه فرق دا دی چې مطلق اواز کولو ته دعا ویلی شي سمې درته ویل مطلق اواز چې کېدی ته دعا ویلی شي په دویمه سپاره کې راځي که نه ته خو حافظ یې که نه بما لا يسمع څنګه دی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء د دعا مطلق اواز ته ویلی شي مطلق اواز دعا شو
او که د درد او د تکلیف په ټیم کې چا आवाज کولو هغه ته استغاثه ویلی شي. نو د دعا او د استغاثې په درمیان کې د نصب 40 نسبت د عموم خصوص مطلق دی. هر استغاثه دعا ده لکه ربلل په کېشته دی आवाज دی خو هر دعا استغاثه نه ده. الکه زما دې خبره باندې پوښښ کې پوه نشي سم درته ویل د استغاثه او د دعا په درمیان کې معمولی فرق دی. دعا مطلق आवाज ته وایي ورسېدلې او استغاثه کوم आवाज ته وایي چې د درد او د تکلیف په ټیم کې وشي دغه ته استغاثه وایي. نسبت د نصب 40 په دواړو کې کم یو دی د عموم خصوص مطلق دی. هر استغاثه دعا ده خو هر دعا استغاثه نه ده. ورسېدلې کنه دا خو اول لفظو. دویم لفظ تبرش دویم کلمه دویم لفظ دا د استعانت دی. استعانت تفسیر بیضاوی ځان سره لیکي اول جلد چې کوم درسي تفسیر بیضاوی دی ښا اتمه صفحه ده مکتبه رشیدیه هغه لیکلي والاستعانه طلب المعونه. استعانت څه ته وایي؟ ما درته مخکې ویل باب استفعال له استعان يستعين استعانه فهو مستعين. اد اسم فاعل جوړیږي کنه نو باب د استفعال کې دا سین ہوتا د طلب د پاره راځي. استعانت طلب المعونت طلب د معونت تویلیش مدد طلب کول تویلیش. او بیا بیزاوی لیکلی والمراد طلب المعونت فی المهمات كلها. مراد د دینا طلب د معونت دی په مهمات كلها ټول مهم کارونو کې طلب د معونت وی دی تویلیش استعانت. استعانت بټول مهماتو کې من الله کې کنه صرف وقوب هغه پسې تړي او تختو کې بغیر الله پسې منډي وي. استعانت علی جميع الامور من الله پکار دی. خلقا حقیقتا مدد د الله نه غواړه خدا پکې نشته که غیر الله نه دی. حقیقتا کسبنو غوښتو مشرک کیږي نه داغه د پر نور آیاتونه شته دي. سلطان سکندر ذوالقرنین علیه السلام قوم نه مدد غواړي کنه فاعینونی دي ته چې حدیث د طبرانی کبیر او د مصنف وغیرہ پیش کی چاغي کې اعینونی یا عباد الله اعینونی الفاظ راغلي چې نور ته الله ورکي د مصنف د حدیث په سند جرهم نشي کولای. دا زموږ چیلنج دی ښا باغی جرهم نشي کولای چې نور ته الله ورکي نه نو دا خو د عقیدی مسله ده په عقیده کې خو اخبار احاد نه چلیږي. دا خو خبر واحد دا څه دی خبر واحد دی. نو قران کې هم راغ اعینون یا خبر واحد نه دی کنه. اوس بس جواب کې نو ول طبيعه د خېټې نه چاندر اولی وینه دا ما تحت الاسباب مدد غوښته دا د اسباب ولاندې دي. نو دغه تقسیم دی باطل له په کومه به تخت را نزي و چرته وای پوښي په خبره باندې ولې د سه مسلې ته شرک وای چې هغه د قران او د حدیث نه ثابت ده. د مخلوق نه مدد غوښتل قران نه ثابت دي. د مخلوق ته چغه وهل حدیث کې موږ د تعلیم را کړې شوې دي. صحابه په خپل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته په سختو کې आवाजونه کړې دي. موږ په کتب الحدیث پیش کو چې نبی رسول سلام د میمونی بیبي متوضا کې ودس کړي او په خپل باندې دریز الله لبیک 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 نو سرتن 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 او چې بهر روزي بیبي ته نه پښتنه کوي چې دا دن نه خبرې چا سره کولې تا سره غوسګنو نو لبیک لبیک دې چاته وي داغه مبارک ورته جواب ورکړي ذالک راجز بنی کعب یستصرخونی. دا عمرو ابن راجز یو شخصو د مکی مشرکانو چیړلو هغه ما تاواز کو خدای تعالی ما تر رسولو دا لبیک لبیک आवाज می دا خبره می هغه سره کولی یعنی روحانی طور می دا غي امداد کو دا حاصل روز. دا خو مونږ ته حدیث کې دا تعلیم را کړی شوی. او بیا پدی زبان دی بیزاوی کې اول جلد اتم صفحه کې حاشیه دیار لسم ولیکي ښا تراواله بیزاوی راشه درته خم دغه را کوس کا اغه د تفسیر بیزاوی شاباش کینه دلتا اتم صفحه کولو کا حاشیه دیار لسم را واړه
اتم صفا او دیارلسم حاشیه شاب وګوره او خپ زور باندې د حاشیه او ایسی لیکلي دي يصح وجود الفعل بدونه لكن يكون على وجه صعوبة وهو لا يكاد يدخل تحت الضبط قال الراغب وهو المعبر عنه بالتوفيق والتسهيل وهو المقول على لسان العام بسعادة جد وجود چرته تللی دا سوی ماهیشه دی نیولی دا دا معونت باندې چې لګېدلې لاندې پیراش سوی دالتا چې کله د الله نه غیر یو ولی یا نبی محض مظهر د صفاتو د خدای تعالی فرض کړي شي فإن الأنبياء والأولياء قد استعانوا بأمثاله في عالم الأسباب لأنه في الحقيقة استعانة من الله لا من غير الله يعني خلقا ياده لكلي غني دي لكلي دته وسګوري کتاب ورته مخه ته پروت دی ورته نخ کوي شته پکې کنه فإن الأنبياء والأولياء قد استعانوا بالأمثال في عالم الأسباب او کنه دا شته کنه پوښ په خبره باندې نګور دلته په یا کنه بدو یا کنه استین کې دا ویلي چې کچرته انبیا غیر من الله مظهر د صفاتو د باری تعالی فرض کړي شي او دا غینه مدد وغوښتل شي دا شرک نه دی ځکه انبیاء په دې دنیا کې په خپل امثال او مدد غوښتلې ول عیسی علی السلام خپل صحابو ته आवाज نو کړي فلما احس عیسی منهم الكفر کله چې معلوم کو محسوس کو عیسی علیہ السلام د يهوديانو نه کفر چې اراده د قتل د دوا عیسی علیہ السلام پوه شو چې دا يهوديان ما قتلې وګوره چې ټول ملک ستا په خلاف را پاسي استاد قتل اراده لري د سخت ټیم دی کنه دی اوس وګورو چې په دې سخت کې عیسی علیہ السلام څه کوي قال عیسی علیہ السلام आवाज کوي من انصاری الی الله تفسیر مصدری لیکلی الی په معنا د معاد یعنی یو خو خدای تعالی مددگار دی نو دې تاسو کې ما سره مدد کوون کې سوق دی دې خو درته وی چې علی صلی الله بکافن عبد آیا بنده د پاره خدای تعالی یوازې کافی نه دی مددگار بالکل الله هم کافی دی هغه کې شک نشته خلقا خو موږ دلته عالم اسباب کې اوسېږو نو کسبنه موږ د غیر الله نه مدد غوښتلی شو بیا غوښتې دا اعتراض خو ستا په عیسی علیه السلام باندې راځي ول عیسی علیه السلام ته دا پته نه و چې علیه الله بکافن عبدا ول عیسی علیه السلام ته حسبنا الله ونعم الوکیل نعوذ بالله معلوم نو ول عیسی علیه السلام ایاک نعبد و ایاک نستعین خبر نو ولی عیسی علیہ السلام توحید باندې خبر نو ولی د سخت پټیم کې غیر الله او صحابو ته आवाज کوي من انصاری الی الله یعنی مع الله دا الله سره چې الله می مددگار دی نو تاسو کې زما مددگار څوک دی نو حواریین انصار اصحاب هغه ورته نو چې شرک دیو کو بس یو الله کافی دی کنه قال الحواریون حواریون ورته وی نحن انصار الله تا سره مدد خود الله د دین مدد دی او موږ د الله د دین مددګاران یو ستا مدد وکړو کنه نبی ایوب ورکه قربانې ته تیار شو پوښ په خبره باندې نبی عیسی علیہ السلام په ځای قرباني ورک یو روایت دغه سیم موجود دی او سو کو چې نه دا خو يهوديانو یو کس عیسی علیہ السلام پسې وردن نه کمرې ته چې کله په سولې کولو عیسی علیہ السلام ته د کمرې په چت کې فرشتي اسمان ته ژوندې وخېجولو او د دې هغه ملګری باندې د عیسی علیہ السلام شکل او شهابت الله چړاو کو اگر وته دې ته وی چې عیسی علیہ السلام کو کمره کې نشته نو شکل او صورت خو د عیسی علیہ السلام ګرځېدل خو وکړو چې خبره خو خپل وی داغي ورپسې و خاندل عیسی علیہ السلام اوس موږ سره چل کوي دې په خپل عیسی علیہ السلام او موږ ته وی عیسی علیہ السلام کو کمره کې نشته نو د چې سو صفائی کول او ځانې بچ کولو نغی لرګو ته خېجول او سړې په سولې کړو نورستو ورته بیا چې کله ذهن کار شروع کو چې کدا عیسی علیہ السلامي زمونږ ملګری سره شغلې غو خړوس ازش او کدا زمونږ ملګری نو عیسی علیہ السلام مبارک سش نو الله وی چې وما قتلوه وما صلبوه عیسی علیہ السلام نه دې قتل کړي نه په سولې خېجولې ولکن شبه لهما
دا خو د دې ملګری دغه مشابه کړی شوی او دغه شباهت په د چړو شوی خپل ملګری چې پکو عیسی علی السلام مونږ شهید عیسی علی السلام بر رفعه الله الی الله بر اسمان ته د خپل امر موضع ته خېجولې پوښ خبره باندې کنه نو عیسی علی السلام په سخته کې आवाज غیر الله ته کړي کني دی کړي شرک کم زین راغی یو چې په سخته کې چا غیر الله ته आवाज کوي شرک دی که شرک وي عیسی علی السلام به شرک کړي نه شرک نه دی دا دویم لفظ شو د استعانت دریم لفظ د استمداد دی ښا